بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت اللہ د خلق د پاره د عبادت ځای و امن اور د امن ځای. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، اور تاسو جوړ کی مقام ابراهیم د لمانځه ځای. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، اور موږ عهد واخیست د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام سره ان طهرا بیتیا، چې پاکیزه بهشدي صفا بهشدي زما کور، للطائفین د طواف کولو والا د پاره، والعاکفین اور اعتکاف کولو والا د پاره، والرکع السجود اور رکوع سجده کولو د پاره. دا د سورة البقرہ آیت نمبر 125 دی. په دې آیت کې الله رب العزت هم د ابراهیم تذکرہ اور د بیت الله تذکرہ کی. 13 آیت کې الله رب العزت وایي موږ ابراهیم ازماو کی، بیا می امام جوړ کی. نن الله رب العزت وایي چې ابراهیم علیه السلام ته موږ بیت الله ورکړه، بیت الله په جوړه کړه. اور بیت الله د چیش د پاره مثابه للناس، د ثواب د پاره یا د خلکو د جمع کېدو د پاره. په بیت الله کې خلک جمع کیږي د ثواب د پاره، د څه غټ ثواب په کائنات کې بل یو ځای نشته. یو لمونځ د 1 لک په برابر دی. اور دویم دا چې د دنیا هر مسلمان دلته جمع کیږي د مثابه للناس و امنا، دا د امن ځای دی. دلته که قاتل راسي هم به سزا نه ورکوي، چې د باندې د حرم څه بیا به سزا ورکوي. دلته چې هر څوک ګناهګار راسي د باندې به سزا ورکوي. په حرم کې دننه دلته امن دی. ومن دخله کان آمنا، هر څوک چې په دې حرم کې داخل شو هغه دپاره امن دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، اور دغه کې یو خبره خلک وایي چې جی تاسو هم د یو شی عبادت کوئ، لکه بت پرسته چې بت کښېږدي ډبره مخ ته کښېږدي هغه عبادت کوي. تاسو هم د کعبة الله، موږ د کعبة الله عبادت نه کوو، موږ د الله عبادت کوو. سمت مې معلوم دی، روح مې معلوم دی. داسې نه چې بس زړه مې وغوښتی هغسې کوو، نه، یو روح الله را ښودی، پر دغه روح باندې د الله عبادت کوو. هغه روح هم د الله په حکم متعین سوی دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، اور تاسو جوړ کی مقام ابراهیم د لمانځه ځای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي الله نبی بیت الله شریف حضرت اسماعیل اور ابراهیم دونوں محنت باندې جوړ کی 2 رکعات پر دا مقام ابراهیم باندې. مقام ابراهیم هغه ځای چې پر کوم ځای ابراهیم علیه السلام ودر د کعبۃ الله تعمیر وکړي. حضرت عمر په زړه کې دا خواهش پیدا سو، ارزو تمنا پیدا سو. الله د اسمان څخه قرآن را نازل کی واتخذوا من مقام ابراهیم. اور اوس که چیرې 2 رکعات پر دا ځای څوک نه کی دا حج او عمره نامکمل ده. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، اور موږ واخیستې د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام سره عهد. چیش عهد مې واخیستې ان طهر بیتی، چې زما کور به صفا ساتې، جارو سره به هم صفا ساتې، اور د مشرکین اور د نجسانو سره به هم صفا ساتې. مشرکین ټوټل کافران یهودیان د چې څومره د نجس دي، صفا صرف مسلمان دی باطنی طور پر د زړه په طور باندې هغه مسلمان صفا دی. لہذا مسلمان دلته تللی سي دغه کارت نه دی، دغه لا اله الا محمد رسول الله دا گویا داسې وبوله چې پاس دی د مسلمان سره. دغه چې چیرې هم د مسلمان سره ورسره دا ماجت له هم تللی سي هر ځای دغه لا اله الا محمد رسول الله کارت که د چا سره نو هغه حرام شریف ته تللی سي، نه مسجدو ته ورداخلېدی سي. للطائفین والعاکفین والرکوع السجود، الله فرمای چې طواف کول والا د پاره، اعتکاف کول والا د پاره، رکوع سجدو والا د دې ټولو خلکو د پاره د زما کور صفا ساته. اور دغه آیت کې الله رب العزت مسلمانانو ته دا حکم ورکوي چې د الله کورونه دي، د مسجدونه د الله کورونه دي. اول درس دا دی سبق هغه همیشه صفا ساتي. نمبر 2 د الله کورونه صرف د عبادت لپاره دي، د بل شي لپاره استعمال کول مناسب نه.